إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عندها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة ده الله رب العالمين أحكم الحاكمين ده طول بادشاہ ده طول زبردست هذا رب العالمين چې تمام کائنات خالق و مالک ده هذا الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم ده هذا رب العالمين چې دا غیب صفاتو کې او صفت فعال لما يريد ده رب العالمین چې څه کوي څه وخت چې کوي څرنګه چې کوي چا سره چې کوي کولی شي دا الله رب العالمین نه څوک تپوس او پوښتنه نشي کولی خود رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود دی چې وهم یسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت دی خو هغه باچاهان دي او که رعیه ده خو هغه مالدار دي او که غریب دی د هر یو فرد نه به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دا تپوس او دا پختنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې انسان په دنیا کې کم عمل کوي کم کار چې کوي رب العالمین ته پته نشته نه زما محترمو بلکې الله رب العالمین د دې د وجې نه موږ نه دا پختنه او دا تپوس کوي چې سبا دا انسان د قیامت په ورځ باندې د الله رب العالمین مخې ته د خپلو اعمالو نه منکر نشي د دې د وجې نه الله رب العالمین موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړي دي چې سبا موږ د دې خپلو عملونو نه منکر کیږو الله رب العالمین به دې کرامن کاتبین ته وایي چې راوړه د دې انسان دا عملنامه د دې دا رجسټر راوړه د دې مخې ته کېږده چې دې څونه عمل کړی دی کم عمل یې کړی دی هغه چې ورته مخې ته کېښوستلی شي نو دا انسان چې هغه ته ګوري نو دا ارمان به کوي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هاي افسوس او ارمان دی دې کتاب خو دې عملنامې خو زما نه وړه ګناه پرېښې ده او نه غټه ګناه یې پرېښې ده بل زما محترمو موږ د دې خپلو اعمالو نه منکر کېدی هم نشو ځکه الله رب العالمین زموږ دا لاسونه زموږ دا خوله زموږ دا غوږونه زموږ دا سترګې زموږ دا خپې به ګویا کړي يوم تشهد عليهم أرجلهم وألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون دغه انسان به د خپل اندام ته وایي لما شهدتم علينا ولې به ما باندې ګواهي ورکړئ اوس به تاسو موږ سره سوځېږئ که نه دی به ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء الله رب العالمین موږ ګویا کړي موږ ته څه پته ونه هغه راته وویل چې د انسان کم عملونه کړي دي ټول مخې ته ورته کېده وه
نو ځکه موږ دا خبرې وکړلې. د الله رب العالمین لکونه او کرورونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله اسماء او احکام راته وښودل او هغه لارې او هغه طریقې راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې راته وښودلې چې د هغې نه په اجتناب سره ځان ساتلو سره موږ د رب العالمین د جهنم او د قهر نه بچ کېږو. زما محترم او معززو د الله رب العالمین چې موږ پیدا کړي یو او دې دنیا ته یې رالیږلي یو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه بیکاره او عبث نه و بلکې الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره انبیا او رسولان او پیغمبران رالیږلي دي ټول دې مقصد رالیږلي چې انبیاو لاړ شي او خپل امت د دې خبرې نه خبر کړي چې ما تاسو دې دنیا ته لېږلي څه دپاره الا لیعبدون چې تاسو زما څه وکئ عبادت وکئ. دا عبادت ولې موږ د الله رب العالمین کوو دا د دې د وجې نه چې الله رب العالمین په موږ باندې ډېر احسانات دي ډېر فضلونه او نعمتونه دي نور خو به څه پرېږدو د خپل جسم ته وګورو. تاسو ړوند سړي له ورشئ هغه نه لږ معلومات وکړئ د سترګې قدر څنګه دی د کوڼ سړي له ورشئ هغې نه د غوږونو په باره کې معلومات وکړئ چې د غوږونو باره کې معلومات څنګه دی. همدغه شانتې تاسو د بل سړي له ورشئ د هغه سړي له چې د هغې لاسونه د هغې خپې نه وي د هغې نه لږ معلومات وکړئ چې د دې قدر او د دې مرتبه څنګه ده نو بیا تاسو ته د دې اندازه او نعمت اندازه کېږي. نو د دې شکریه به څنګه ادا کوو زما محترمو د دې شکریه هغه الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته خپل په عمل سره ښودلې ده چې صحابه کرامو به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د الله رسوله الله رب العالمین ستا مخکیني رستنې ټول ګناهونه معاف کړي دي بیا هم ته چې کوم دی نه ودرېږي دومره ولاړې په دې مانځه کې په دې عبادت کې چې ستا دا پنډۍ مبارکې وپړسېږي هغه ورته فرمایي چې افلا اکونو عبدا شکورا ایا الله ما باندې دومره نعمتونه او احسانونه کړي دي نو زه د الله رب العالمین شکرګزار بنده نشم. د الله شکریه هغه څنګه زما محترمو د الله شکریه هغه د الله رب العالمین په بندګۍ او په عبادت کې دی. اوس راځو دې خبرې ته چې په موږ باندې دا کومه میاشت چې روانه ده دا د سفر میاشت ده او زموږ په معاشره کې زموږ خاص کر په دې پښتنو معاشره کې دې میاشتې ته بد کتلی کېږي دې میاشتې ته وایي چې دا بدپاله میاشت ده په دې میاشت کې چې کم کار کوې کم عمل کوې کم شي د لاس اچې نو هغه د بدپالي نیسي په دې پورې چې یاره دا سمون نه خوري یاره دا کار نه کوي یاره چې دا عمل مې وکړي په دې کې مې تاوان دی په دې کې مې ښېګړه نشته دی نه زما محترمو بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یوه خبره بیانه کړې ده چې لا عدوه ولا طیره بدپالي نیول دا نشته دی په اسلام کې. دا مه وایئ چې سهار تاسو د کور ووتئ یو کارغه ولیدو اوهو نن مې دا ورځ ډېره بېکاره ده یا سړی نن سبا موږ دا خبره کوو که نه چې کله خپل مزدورۍ له لاړ شو دکان ته لاړ شو کاروبار ته لاړ شو او څه کار غلط وشي نو سمدستي دا یاره نن مې ته لیدلی وې ځکه دا کار داسې وشو یاره ستا دا منوسه شعره مې لیدلې وه ځکه دا کار ما سره داسې وشو که ته مې نه وې لیدلی دا کار به مې نه کېدو. دغه بدپالي نیول زما محترمو دا ټیک نه ده. ولې الله رب العالمین چې کم انسان کم میاشت کې څنګه عمل چې کوي الله رب العالمین د هغې عمل بدله هغې له ورکوي. لکه ما چې تاسو ته کوم یو حدیث تاسو په حضور کې تلاوت کو دا حدیث قدسی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین نه روایت کوي څه فرمایي الله رب العالمین فرمایي ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك الله رب العالمین نیکی او بدی ټول ځان سره ولیکله او بیا یې دا بیان کړله فمن هم بحسنة فلم يعملها یو انسان داسې دی چې هغه نیت وکړي چې یاره دا نیکي به کومه مثال په طور باندې جیب کې یو 50 روپۍ ایښي دي چې یاره دا به غریب سړي له ورکومه دا اراده یې د نیکۍ وکړله خو موقع ورته برابره نه شو ټوله ورځ کې چې دا پیسې ورکړي یا یې داسې غریب مونده نه کو
چې دا پیسې هغې له ورکړي دا نیک عمل وکړي نو الله فرمایي كتب الله عنده حسنة كامله د دې نیت په وجه باندې الله رب العالمین د دې یو نیکي ځان سره ولیکي تاسو وګورئ دومره مهربان باچا دی او موږ څه کوو موږ دا وایو ما دا میاشت د سفر چې کوم دا د بدپالۍ میاشت ده دا نحوسته میاشت ده په دې کې د که عمل وکړو نه برباد به په دې کې د کم کار وکړو هغه چې کوم دی نو ستا د ښېګړې پورې تعلق نه ساتي بلکې بدپالۍ پورې تعلق ساتي راځئ دا خو لا پرېږدوه دا نیکي تا کړې نه ده صرف په زړه کې نیت کړی دی او الله تعالی یو نیکي درکړې ده اوس چې دا نیکي وکړي بیا څه کېږي الله فرمایي وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وای که چېرته دا انسان دا نیکي وکړي نو الله رب العالمین د 10 چندو نه ونیسه تر 80 چندو پورې او د 200 چندو پورې او د هغې نه هم زیات د دې دا نیکي لیکلی کېږي وګوره الله دومره مهربانه دی چې دا نیکي دې کړې نه ده صرف نیت دې کړی دی یوه نیکي درکړه او چې دې نیت سره دی دا نیکي هم وکړله الله رب العالمین د هغې اجر څونه درکوي د 100 نه واخله تر 200 پورې د هغې نه هم زیاته بدله درکولی کېږي او بدۍ پسې الله رب العالمین فرمایي وإن هم بسیئة فلم يعملها او که یو انسان یو بدی اراده وکړي ځکه انسان ګناهګار دی سهار راپاڅېد او ارادې د ګناه وکړله او الله فرمایي چې هغه ګناه یې ونه کړله كتبها الله عنده حسنة كامله بیا هم الله رب العالمین د دې په نیکۍ نیت په وجه باندې دله څه ورکوي یو اجر ورکوي چې زه شکر دی تا د ګناه نه څه وکړو ځان دې بچو ساتلو وإن هم بها فعملها او که چېرته دې بدۍ باندې اراده یې وکړله او ویې کړله وی الله فرمایي كتبها الله سیئة واحده الله رب العالمین ګوره نیکي 100 نه 200 چندو پورې زیاتی او بدي هغه یو لیکلی کېږي او یو بدي دا پسې یو ګناه تاسو پسې ولیکلی شي وي دا خو د الله رب العالمین احسان دی د الله فضل دی په موږ باندې خو موږ څه کوو موږ هغه ټول احسانات هر څه پرېښي دي او د الله رب العالمین بدپالي چې کوم دی میاشت ته موږ ورکړې ده هغې ته سوچ دی چې یاره دا میاشت چې کوم دی نو دا بېکاره میاشت ده موږ څه کوو په دې میاشت کې هغه زموږ ښاریان خلک ورته چوري وایي او پته نه ستاسو ته به څه وایي هغه نرم شانتې شیونه جوړو هغه صدقه کوو هغه چې کوم دی کور کې ماشومانو باندې خورو او ولې هلکه وایي دا میاشت چې کوم د بدپالۍ میاشت ده دا شیونه چې وخورئ دې سره دا بدپالي ختمېږي دې سره بیماري لرې کېږي دې سره نقصانونه لرې کېږي نه دغه نیت کول دغه عقیده ساتل دا زما محترمو دا عقیده صحیح نه ده پیغمبر د دې عقیدې نه موږ منع کړي یو ځان د دې نه ساتل پکار دی ولې چې کوم دی نه ځان په ګناه کې اچو زما محترمو که چېرته موږ خپل نیت برابر کو خپل عقیده په الله رب العالمین باندې صحیح وساتو ځکه بل حدیث قدسی دی الله رب العالمین فرمایي چې انا ظن عبدي زه د انسان او د خپل د بنده په ګمان باندې یم چې دا انسان په ما باندې څنګه ګمان کوي هغه شانې طریقه زه د انسان سره کوم که ما باندې ښه ګمان کوي چې یاره الله به ماله چې دی نو نیک اولاد راکوي وایي زه ورله نیک اولاد ورکوم که د دې انسان په ما باندې اراده او عقیدت دا وي چې دا الله رب العالمین یاره یو خو زه یې لیدلی یم بس دا ګناهونه دا مصیبتونه دا بیماریانې دا تکلیفونه دپاره یې لږ زه لیدلی یم الله رب العالمین یاره مونځونه هم کوم او یاره دعاګانې هم کوم او یاره دا هم کوم او هغه هم کوم بیا هم زما پریشانیانې نه ختمېږي دغه زموږ نیت وي نو الله رب العالمین فرمایي چې انسان سره زه همدغه عمل کومه چې همدغه مصیبتونو تکالیفو کې همدغه انسان مبتلا کومه اوس د موږ خپل ګریوان کې دغه سوچ وکړو په خپل ګریوان کې دغه طرف ته راشو چې یاره موږ څه چل کوو څنګه عمل موږ کوو څنګه کار موږ په دې دنیا کې روان کړی دی که چېرته ښه عمل کوو په الله باندې هم ښه امید دی په الله باندې هم ښه اعتبار دی یقین هم دی نو انشاءالله الله رب العالمین به زموږ دا پریشانیانې هم ختم کړي زموږ دا مصیبتونه هم ختم کړي زموږ دا تکلیفونه هم الله رب العالمین ختم کړي خو چې کله دا اراده هم نه یې کړي نو ګورې مصیبت او تکلیف نه ختمېږي ښه
ځکه شیطان هغه په موږ باندې لګیا دی، خپلې وسوسې، خپلې چالونه، خپل هر قسم کارونه موږ باندې کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د فتنو دور دی. داسې فتنې به په انسان باندې راځي لکه د شپې تورتم په شان دي. سحر به انسان مؤمن وي، د شپې به کافر وي، د شپې به مؤمن وي، سحر به کافر وي. د څه د وجې نه؟ یبیع دینه بعرض من الدنیا. دا خپل دین، دا خپل ایمان، دا خپل عقیده، دا به یو څو روپو دپاره خرڅوي. لکه تاسو نن سبا وګورئ، دا انجیوګان والا دي، دا کفار دي، دیو چې دی نو دا مؤسسې جوړې کړي دي، دا خیریه ادارې جوړې کړي دي. څه دپاره؟ هلکه راشه ما سره کار وکړه، مړه دې مونځ باندې څه کوې، مړه دې روژه نیولو باندې څه کوې، مړه دا نیکي څه کوې، پرېږده راځه کار وکړه، پیسې وګټه، خپل بچو خېټه وساته، دا وکړه هغه وکړه. دغه زما محترمه لویه فتنه ده. څه کوو مونږ هم شیطان راته او که نه یا دا وکړه څه پې کوې په مونځونو باندې، ما ځان مې ستړی کړو. مونږ هم څه کوو سمدستي په هغې پسې ور روان شو. پیغمبر فرمایي یبیع دینه بعرض من الدنیا. دا خپل دین، خپل عقیده، دا یو څو روپو دپاره هغه پرېږدو. او که چېرته مونږ داسې وکړو چې د الله رب العالمین ته سر به سجود شو چې الله دا پریشانی، دا مصیبت، دا تکلیف دا تا راوستې ده، دا بیماري را باندې تا راوستې ده، ستا نه ما سوا بل څوک د دې ختموونکی نشته دی، ته راله ختم نه کړې بل څوک ختموونکی نشته دی. وایي الله رب العالمین د انسان په دې خبره باندې دومره خوشحالېږي چې په فرشتو ته په هغې باندې فخر کوي چې فرشتو وګورئ دا زما بنده دا راغلی ما ته سر به سجود شوی دی او د ده دا عقیده ده، د ده دا ایمان دی چې د الله رب العالمین نه ما سوا زما ګناهونه، زما مشکلات، زما بیماری د دې ختموونکي بل څوک نشته دی مګر زه یم. وایي الله رب العالمین په هغه وخت کې اعلان وکړي چې د دې انسان ته ما هر څه معاف کړل، د دې پریشانیانې ما ختم کړې. او زمونږ ایمان، زمونږ عقیده، زمونږ هغه عمل هغه مونږ دې طرف ته نه راولي چې مونږ دا کارونه وکړو. تاسو وګورئ که نه مونږ باندې دا مشکلات راځي، دا مهنګاهي را روانه ده، دا ورځ په ورځ باندې زمونږ چې دی نو هر شی ګرانېږي، که هغه اوړه دي، که هغه چیني ده، که هغه لوبیا ده، که هغه غوړي دي، که هغه هر څه شی دي. مونږ څه کوو سمدستي چې دی نو حکومت ملامتو چې داسې یو هغسې وشه، نن بیا دومره ګران کړه، داسې یو هغسې وشه، نن بیا دا شی داسې وکړو، دا شی داسې. لیکن خپل ځان ته سوچ نه کوو چې یاره زما عمل څنګه دی، زما د الله رب العالمین سره تعلق څنګه دی، ما ته چې الله کوم پیغمبر را لېږلی د هغې خبره ما څونه منلې ده. لکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین د انسانانو نه به دوه تپوسونه کوي. هغه دوه تپوسه کم دي؟ یو تپوس ماذا کنتم تعبدون، تا په دنیا کې د چا عبادت کو، د چا بندگی دي کوله. موږ به ورته دا وایو چې الله په دنیا کې ما باندې به چې بیماري راله ډاکټر له به لاړم، په ډاکټر باندې به ښه نه شوم، نو یا به تعویزګر له بدلم چې یاره یو ښه تعویز راته واچوه چې په دې غاړه کې واچوم چې زما دا بیماري او دا مشکل مې ښه شي. یا به دمګر پسې ګرځېدم چې یاره چا را باندې جادو کړی ده، چا را باندې فلانی شی کړی دی. ټیک د جادو حق دی، کېږي، د هغې اثرات شته دی، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان جادوګر پسې لاړو، دمګرې پسې لاړو، د هغې نه دا مطالبه وکړه چې په ما باندې دم واچوه، وایي الله رب العالمین د هغې عبادت هم نه قبلوي او د هغې باندې دا بیماري او دا مشکلات هم نه لرې کوي. وایي په کار هغې ته دا دی چې خپل ځان په خپله څه کړي دم کړي. او چې بیا ډېر انسان مجبوره شي او چې بیا لاړ شي، خپل ځان استړی کړی دی، کوشش یې کړی دی او بیا په هغې باندې کوم کار نه کېږي، بیا که چېرته دم والا له ځي، خو هغه دم والا زما محترمو چې هغه تا ته پته ده چې دا د قرآن او د حدیث ته دم اچوي، بیا لږ شان ګنجایش په هغې کې شته دی زما محترمو. نن سبا مونږ څه کوو؟ مونږ کس ته نه ګورو، خو بس هغې له ورځو یاره چې زما دا مشکل ښه شي، خو بس د دومره پیسې م واله، دا م واله او هغه م واله، خو چې زه روغ شمه. دا ټولې خبرې زما محترمو څه شی دي؟ مونږ د الله رب العالمین نه لرې کوي،
شیطان په موږ باندې خپل وسوسې خپل حربي استعمالي هغه لګیا دی کار شروع کړی دی خو موږ چې دی نو د هغې نه ځان نه لرې کوو د دې د وجې نه زما محترمو داسې یو عملونه هغه زه تاسو ته ښیم چې هغه عمل لږ دی خو په هغې باندې الله رب العالمین څه کوي اجر او ثواب ډېر ورکوي او داسې ګناهونه چې ګناه به دې کړې وي خو الله رب العالمین د هغې په ګناه په بدله کې لږه شان د ګناه ستا په ذمه باندې هغه لیکي لکه مثال په طور باندې یو اجر او ثواب کار هغه څه شی دی یو انسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو انسان په بل انسان باندې 15 حقونه دي یو دا دی چې مخامخ شي سلام به ورته اچوي بل دا دی چې پنجې وکړي د هغې جواب به ورکړي الحمدلله چې وایي ته ورته یرحمک الله هغه به تا ورته وایي چې یهدیکم الله ویصلح بالکم دغه دعاګانې موږ نه دي یاد کړي زما محترم موږ ته د دې طرف د سوچ هم نشته دی و چې بیماري شي د هغې بیمار سړي بیمار پرسۍ له ورتګ پکار دی و چې مړ شي نو د هغې جنازې ته تګ پکار دی اوس دا وګورئ جنازه دا موږ د هېڅ هم نه ښکاري زما محترمو خو لیکن الله پیغمبر فرمایي چې دا الله رب العالمین د دې انسان ته د دې جنازې په بدله باندې 2 قیراط اجر ورکوي ګوره ورکوټ عمل دی خو الله اجر څونه ورکوي 2 قیراط اجر ورکوي قیراط صحابو ته پوښتنه وکړه چې دا الله رسول دا قیراط پکې څه شی دی الله رب رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل پشان د احد د غر عمره 2 غرونه چې یو ځای کې دومره اجر او ثواب الله ورکوي تاسو کې کوم سړی عمرې له تللی وي یا حج ته تللی وي او مدینې منورې ته تللی او مدینه کې هغه زیارتونو باندې چې کله احد غر خواله بوتلی شي هغه غر چې تاسو وګورئ 6 کیلومتره داسې پلن پروت دی په اوږدوالي باندې او په پلنوالي باندې پته نه لګي چې څومره دی او په اوچتوالي باندې هم پته نه لګي دومره اجر او ثواب الله رب العالمین د انسان نه په یو جنازه باندې ورکوي او چې کله دا انسان د دې جنازې سره قبر ته لاړ شي او د مړي د خښېدو پورې ورسره ولاړ وي وایي 2 قیراطه 2 ځله دا غرونه یو ځای که دومره اجر او ثواب ورکوي وګورئ مهرباني د الله رب العالمین ته وګورئ وایي چې کله یو انسان ګناه کوي لکه مثال د ګناه څه شی دی یو انسان کور کې سپی ساتلی دی بې ضرورته د ضرورت سپی لکه انسان په هغې باندې ښکار کوي یا یې د چوکیدارۍ دپاره ساتلی وي هغه د هغې اجازت شته خو ما سوا د هغې نه علاوه شوقیان ساتلی وي وایي دغه شوقیه سپی چې کوم دی الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د دې انسان نه هم یو قیراط اجر هغه څه کوي کمی بیا صحابو ته پوښتنه وکړه چې د الله رسول د نیکۍ په وخت باندې خو قیراط وپېژندو خو د بدۍ په وخت باندې دا قیراط څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین چې کله د انسان نه نیکی کمی په شان د وربشې دانې په شان دی لکه انسان دا د غنمو دانه نه دا څونه ورکوټې ده دومره الله رب العالمین نیکی کمی سوچ وکړئ چې اجر او ثواب ورکوي د غرونو په اندازه ورکوي خو چې کمی د وربشې او د غنمو دانې په اندازه باندې ما محترمو پکار دا دی چې مونږه د دې جنازې نه ځان محرومه نه کړو اگر که خلک دا وایي چې دا فرض کفایه ده ټیک ده دا هغه وخت لپاره فرض کفایه ده چې کله یو انسان ډېر مصروفه وي ډېر یو ضروري کار کې نښتی وي نو بیا ټیک ده هسې که اوزګار ناست دی نو پکار دا دی چې د یو مسلمان ورور جنازې له ورشو او دا اجر او ثواب هغه مونږ حاصل کړو بل زما محترم بله نیکي ورکوټې شان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان کور کې او دسو کې ځان پاک کې او جماعت ته راشي وایي په هر یو قدم اغستو باندې الله رب العالمین د دې یو نیکي اوچتوي او یو ګناه معاف کوي خو دا چې کور کې اودس وکړي دا نه بعضې خلک راځي او جماعت کې اودس کوي هغه جماعت کې اودس هم ټیک ده ممانعات نشته دی خو کور کې چې اودس وکړي حدیث کې راځي من تطهر فی بیت چا چې ځان پاک کو مطلب اودس په کور کې وکړو د هغې دومره اجر او ثواب دی بل زما محترمو یو انسان دی فرضي مانځله جماعت ته راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا نفلي منځونه د انسان ته پکار دی چې دا په کوم ځای کې وکړي خپل کور کې وکړي د کور نه د قبرستان نه جوړوي چې بالکل کور کې منځ نه کوي کور کې عبادت نه کوي کور کې د قرآن کریم تلاوت نه کوي نه بلکې کور کې دغه اعمال کول پکار دي
چې الله رب العالمین موږ له څه راکړي اجر او ثواب راکړي خو لیکن موږ څه کوو زموږ اعمال څه شی دي اول دا میاشتې په موږ باندې د سفر روانه ده زموږ په ذهنونو کې مشرانو زموږ میندو زموږ نیکهګانو زموږ نیاګانو دغه خبره اچوي چې بچیا دا میاشت چې کوم دی هغه د څه شی ده د نحوست میاشت ده په دې کې که کوم کار کوې د هغې هېڅ فایده نشته دی دا نشته دی هغه نشته دی بلکې الله رب العالمین پیغمبر موږ د دې نه منې کړی دا عقیده سمه عقیده نه ده زما محترمو د دې نه ځان ساتل پکار دی هر نیت هر کار چې کوو رب العالمین فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله کله چې یو کار اراده دې وکړله د نیکۍ په الله رب العالمین باندې توکل وکړه او هغه کار ته مخکې والی وکړه زما محترمو الله به لازما موږ له کامیابي راکوي او ورسره زما محترمه دعا پکار ده د نیکۍ طرف ته مخکې والی پکار دی لکه دا وګورئ تاسو چې کله مونږ جمعې خطبې له منبر ته راوختم صرف 2 صفه خلک ناست وو او اوس الحمدلله جومات ډک شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په فضیلت کې فرمایي زما محترمو چې الله رب العالمین د نور د خطو نه واخله د امام د منبر د خطو پورې دا وخت د 15 حصو باندې تقسیم کړی دی چې کوم انسان په اول وخت کې راشي د جومات په دروازه باندې ملائک ولاړي هغه لیکي چې پلانې د پلانې زوی اول ټیم باندې راغی دې ته اوښ د ثواب قرباني کولو ثواب ولیکئ په دویم وخت کې چې څوک راغی لکه یو غویي قربانولو ثواب په دریم وخت کې راغی لکه یو چیلې په څلورم وخت کې راغی لکه یو چرګ په پنځم وخت کې راغی لکه یو انډه د الله رب العالمین په لاره کې د قربانولو ثواب مفت ثواب دی زما محترمو خو موږ په هغې کې غافل یو موږ ځان رستو کړی دی حدیث کې راځي چې کله یو انسان امام منبر ته وخیږي وایي دا ملائک خپل رجسټر بند کړي طووا صحفهم یستمعون الذکر خپل رجسټر بند کړي او د امام خطبه اورېدو ته راشي ټیک ده موږ رالو خطبه مو واورېدله جمع سره مونځ وکړو لیکن هغه د ملائکو رجسټر کې زموږ نوم نشته د اذان نه مخکې چې کوم خلک راغلي د هغو نومونه په هغه رجسټر کې ولیکلی شو د هغې نه بعد چې کوم خلک راغله په هغه رجسټر کې نومونه نشته د دې یو لنډ مثال د پوهې دپاره زه تاسو ته در کوم لکه یو انسان دی یو کارخانه کې کار کوي مزدوري کوي او د کارخانې مشر هغه څه کړی دی رجسټر یې په ګیټ باندې ایښی دی تا ته یې دا ویلي چې هلکه ته چې راځې م دسخط به کې او چې ځې نو دسخط به کې خو ته چې کوم دی نو داسې سړی چې کار له راځي خو مړه لرې که دې رجسټر باندې به څوک دسخط یې کوي تاسو خپله سوچ وکئ دا مشر دا مالک د کمپنۍ والا دا خو دې رجسټر ته ګوري چې پلانې څو ورځې غیر حاضري کړې ده پلانې څو ورځې حاضري کړې ده ستاسو څه خیال دی تا دسخط نه کړی دا مالک به تاله د میاشت په آخره کې تنخواه درکړي هېڅکله نه درکړي ولې هغه به تا ته وایي چې ما خو رجسټر ایښی و زه څه خبر یم چې ته راغلی او که نه راغلی تا خپله ډیوټي م وکړله تا کار هم وکړو تا ځان هم ستړی کړو سهار نه تر ماښامه پورې رالې که کمپنۍ کې پروت هم وي خو لیکن تنخواه تا ته میلاوه نه شو مونږ ته د خطبې د اورېدلو ثواب میلاو شو مونږ ثواب میلاو شو لیکن هغه د جمعې ثواب چې کوم هغه ملایکو په رجسټر کې زموږ نوم لیکلو د غویي د قربانولو د اوښ د قربانولو د چیري د قربانولو د چرګ د قربانولو هغه ثواب نه مونږ څه زما محترمو مونږ محرومه یو ولې د هغې نه ځان محرومه کړو زما محترمو سوچ پکار دی دغه واړه واړه اعمال دي ثواب یې ډېر دی خو هېڅ دغه یې نشته دی بوج را باندې نه جوړېږي پکار دا دی چې دې اعمالو ته مونږ سوچ وکړو دې اعمالو ته مونږ فکر وکړو چې الله رب العالمین مخکې چې سبا ورځو چې الله مونږ نه تپوس کوي چې انسانه دا عمل دې کړی ولې دې کړی چې مونږ ورته وایو چې الله تا پیغمبر رالیږلی هغې پیغمبر مونږ ته دا ویلي او تا دا تپوس کوي چې ماذا عجبتم المرسلین تا څومره زما د پیغمبر د احکاماتو پاسداري کړې د هغې خبره دې منلې وه نو موږ به وایو چې الله دا خبره یې منلې وه دا خبره یې منلې وه دا خبره یې منلې وه الله رب العالمین نه دعا ده چې الله یې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې هغه کارونه زموږ نه والي چې هغه زموږ د کامیابۍ ذریعه وي او زموږ د نقصان نه د بچ کېدو ذریعه وي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى زما محترمون دغه واړه نیکیانې دي الله رب العالمین موږ ته په دې باندې د کولو حکم کړی دی او د دې اجر او ثواب الله موږ له دوچنده د هغې نه هم زیات موږ له راکوي خو موږ د هغې نه ځان غافله کړی دی لکه زما محترمو یو په هغه نیکیانو کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دي دا درود دومره ثواب دی زما محترمو یو صحابي راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کې چې دا الله رسوله زه په تا باندې د ورځې درود وایم پیغمبر تاسو کو چې څومره را باندې وي هغه چې دا الله رسول په ورځ کې څلورمه حصہ هغه چې زیات کا هغه چې نیمه ورځ هغه چې زیات کا هغه چې درېمه حصہ د ورځ هغه چې نورم زیات کوي ټول ورځ په تا باندې درود وایم پیغمبر ورته څه فرمایي وای په دې درود په وجه باندې الله رب العالمین مستا پریشانیان استا غمونه استا تکلیفونه دا به ختم کړي سګران کار خو نه زما محترم نن سبا شیطان مونږ په دې موبایل کې مصروفه کړیو بد دا موبایل ته ناس یو اړه وراړو او که په دې په ځای باندې مونږه سندري وایو کنزل کو بدرد وایو او که په دې په ځای باندې مونږ دا وایو چې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي په دې یو درود ویلو باندې الله رب العالمین دې انسان ته لس نیکیانې ورکوي لس درجې بلندوي او لس ګناهونه د انسان څه کوي هغه معاف کېږي څه ګران کار دی زما محترمو دا درود ویل نه خو موږ څه یو غافل یو د دې نه د الله نه رستو شوي یو د نیکو اعمالو نه رستو شوي یو هغه آخرت زموږ نه هیر دی د الله یره زموږ د زړونو نه وتېږه همدغه شان زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان په ما باندې درود وایي وایي دا ملائک راځي ما ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاني د پلاني ځای په تا باندې درود وویلې ما ته وایي دا رارسئ چې هر ځینې تاسو وایئ دا ضروری نه ده چې انسان دې مسجد نبوي ته لاړ شي او هلته دې درود ووایي نه د دې ځای کې چې وی الله رب العالمین د ملائکو په ذریعه باندې پیغمبر ته هغه رسوي همدغه شان دی بله نیکي زما محترمو د قرآن کریم تلاوت دی د هر مونځ نه بعد که مونږ یو پاڼه تلاوت وکړو زیات نه یا دوه پاڼې تلاوت وکړو په دې باندې به څومره ټایم لګي زیات نه زیات په دوه پاڼو تلاوت باندې 15 منټه نه لګي زما محترم یا 3 منټه لګي او اجر او ثواب یې څونه دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو انسان یو حرف د قرآن کریم تلاوت کو وی الله رب العالمین دی انسان د لس نیکیانې ورکوي وی زه دا نه یم چې الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف لام میم چې وی دا نه یم چې الف لام میم حرف دی بلکې الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی میم ځان له حرف دی په الف لام میم ویلو سره الله رب العالمین دیش نیکیانې ورکوي هر مانځه نه بعد که مونږ دوه پاڼې تلاوت وکړو د 15 وخته مونځ دی یو سپاره جوړېږي
د ورځې یو سپاره راځي د میاشتې قرآن کریم ختمیږي زما محترمو او څونه الفاظ دي په دې قرآن کې هر لفظ باندې لس نیکیانې چې الله موږ له راکړي زموږ نامه اعمال به څونه ډکه شي زما محترمو واړه واړه اعمال دي خو موږ څه یو ځان هم غافله کړی دی د الله هغه یره زموږ زړه کې نشته دی هغه ختمه شوې ده صرف راځو هغه خپل ځان نه بوج ښکته کوو چې مړه جمعې مونځ مې وکړو یاره خطبه مې واورېده یاره د مازدیګر مونځ مې وکړو یاره د ماښام مونځ مې وکړو نه ښه په توجه سره ښه د الله رب العالمین هغه فریضه په خپل ځان باندې منلو سره ښه په توجه ښه په دغه سره مونږ دا مونځ وکړو د الله رب العالمین به زمونږ دا مونځ قبول کړي او که نه خپل ځان نه بوج ښکته کوو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د چې کله انسان ودرېږي الله ملائکو ته وایي چې ملائکو زما او د دې انسان په منځ کې دا پردې لرې کړئ ختمې کړئ دا راغلی ما ته ولاړ دی خو چې کله وایي انسان په دې مانځه کې ودرېږي او اخوا دېخوا سوچونه شروع کړي د دکان سوچ د کور سوچ د ښځې او د بچو سوچ الله رب العالمین ملائکو ته وایي دا پردې واپس راوغورځوئ دا انسان په ګډو وړو سر دی دا ما ته نه دی ولاړ دا ولاړ دی خپل سوچونه کوي خپل فکرونو راغستی دی بیا الله ته کوم دی نو د هغې نه غافله شي چې ځه انسانه ته چې څه له راغلی هغه تا ته میلاویږي ته خو ما له نه یې راغلی اوس موږ ته دا سوچ پکار دی علما فرمایي چې انسان کې دا توجه شوق څنګه پیدا کېږي وایي دا چې کله مانځه ته ودرېږي وایي په ذهن کې دا خبره راولي چې یاره زه داسې ذات ته ولاړ یم چې هغه د اسمانونو او ځمکو مالک دی زه داسې ذات ته ولاړ یم چې زما خالق دی زما مالک دی ما له رزق راکوي داسې ذات ته زه ولاړ یم وایي د دې انسان په ذهن کې به شوق د مانځه پیدا کېږي توجه به پیدا کېږي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زمونږ په زړونو کې دا واړه واړه اعمالو کولو شوق پیدا کړي او زمونږ نیتونه خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره وګرځئ او په دې میاشت کې چې زمونږ په ذهنونو کې زمونږ مشرانو چې کم نحوست اچولی دی د دې میاشتې نحوست یې الله زمونږ د ذهنونو نه وباسي او دغه بد عقیده هغې نه دې مونږ وساتي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سوفنا برابر کې نږدې نږدې ودرې